الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د په بدن د په مال د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانې لازمي دي. دی په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، په خپل مال کې بم د الله حق منی، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړی، الله به کامیابی. او کدی وای چې आवाज کلمه ویم پدې به کامیابی حاصلوم، مقصد ته برسم، او بل بزس په مال کې یا په بدن کې د الله لپاره قرباني ورنکم، نو دې په غلطه ده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، د خلق دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو وهم لا يفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سره امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. ودا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه په صحابه او په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوی دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغه تکلیفونه برداشت کړی دي. منگ بسوک جو چی منگ باغا برداشت نکو. دی زمانہ کے پا مسلمان یولوی تکلیف شورو دے، تاسو محسوس ویبا پا افغانستان کے، پا عراق کے، پا کشمیر کے، پا چیچنیا کے، پا فلسطین کے، زی پا زی نو دا بعض انسان لکے دا راشی چیر دا مسلمان خو اللہ تخواق دی دا ولی دا تکلیفون پی رازی. نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنی د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کړي. حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دی اوم مسلمانو شپږ کسه د ده نه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو، یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمه د مسلمانانو تعداد اوو، شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه اوو کسانو کې وه. او اوم نمبر پکې حضرت بلالو او دی غلام دی. ګورې په مکه مکرمه کې یو لوی سردار دی امیه، داغه غلام رہے د بل وطن مسافر تر دې حد پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی، خو مور یې وینځه ده، پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري. د حبشې خلک اوس هم تک تور تور وي
او لوړ دنګ خلک په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلی دي مکمل تور وجودونه لوړ دنګ د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و د رنګ نه تور و ویښتې ښه ګلګوچي او غټ نو سرب نو نری وجود و د امیه غلام نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام اومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک وته دا تعلیم ورکړ چې الله یو د شریک نه لري دا غي اعلان وکړو د خپل مولا امیه کینو وی تام د پیغمبر مرسته وکړه ویو زمون خدایان دې پرې خودل ویو بالکل می پرې خودل ته چه عبادت کې وی دا واحد ذات چې هغه شریک نه لري زمام خالق دی د ځمکې اسمانونو د کائناتم خالق دی او دا کم بوتان چې تاسو د کم افکانو نه جوړ کړی د دغه کانو خالق هم د رب العالمین دی د ژوند او د مرګ مالک دی د روغ او د رنځوري مالک دی ژوند مرګ روغه بیماری تکلیف دا تکلیف لرکول دا د هغه ذات چې کم ذات دا ارسه ټول دنیا پیدا کړی دا هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او اق یو الله منم دا غنه ما سوا بل خدای بل الله نه منم بل معبود نه منم الکه ټینګ باندې شګوري بس صبر سچي نو دی به بوت صاحب او د مکه مکرمه په کوسو کې به او پس ماشومان لګیا کړل هغه ماشومان په کوسو په چوکو بواو او زغلاو به واړه به ورپسې چا په کانو به ویشته چا په چوکو واو تاسو اندازه ولګئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یا وی په لختو یا وی په کانو یا وی او د مکې په کوسو کې زغلی دا غ تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بیزتی څومره شوه لیکن د دې سره سره چې د به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي نو د به دا نه وي چې وایي مړ شومه وینه به ته بیا دا به نه وي چې وایي مړ شومه د چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وي الله احد الله یو دی چې بیا به غزار ورکو ده بیا آواز کو الله احد الله یو دی نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وویستو په شګو به یې سملو او غټ د غټې غټې تیږې ګټې دا به په دې سینه د پاسه والا کېښودې ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تو نه دی الله وساته هوا یخه ده سوری یخ دی خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نه شي په هغه نور به په ګرمو شګو سملو په سینه به والا ګټې کېښودې او د خلکو به تماشه کوله دې غریب به بېهوشه شو چې پته به ولګی چې دی خو اوس مري نو زر به یې ته ګټې لرې کړې اوبه به پې واچول راپا به څه تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي یو لوی آیات دی که یو سړی مجبور شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مجبور شي یو سړی یو کافر وجنی تکلیف ولا ورکي نو کدی دا کافر نه ځان خلاصي او په دې جبه د کفر کلمه وای یره پړه کې مسلمانی وي دا خیر دی زموږ علماء ته رخصت وای خیر دا کافر مخکې کله کفر خبره دی او کله ته بچ کې ځان ته خلاصه بیزت کوي دی وحیدی وجنی دی خو چې پړه کې دی ایمان پروت یړنه نو باسه داغه نه ظاهری ځان ساته خیر دی لیکن بل طرف ته یو سړی وي چې نه د خلې نام کفر نو باسم ما دې ملکی زماري بیزتی کې دې تعظیمت وي دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده هغه خیر دې پروا نشته دا دې وخت کې مال جایز دي چې د پرې خلې د کافرانو خبرو کوم په لکه می ایمان دي لیکن دا څه نه کوم هغه بهتر سوچ عمل کوما صفا به आवाज کو لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله احد الله احد الله احد الله یو دی الله شریک نه لري هو هبه ما شومان به ورپسې کړل زه ورپسې لاګانې وباسه
دومره تکلیفونه په مخ د ځمکه چې په دې لومبي وخت حضرت بلال رضی الله عنه ته به میلاوېدل، دا چاته هم نه دي میلاو شوي. اوس به ته څه ته به بلال جوړ د خدای نه دی خوښه، ولې د کافرانو د لاسه ولا الله عذاب ورکوي؟ دا ولې بلال ته د کافرو د لاسه عذاب میلاوېږي؟ دا خو دنیا د امتحان ځای دی. کله به دې په وجود تکلیف راځي، کله به دې په مال تکلیف راځي، کله به دې په بچو تکلیف راځي، کله به دې په ځمکه راځي، کله به دې په کور راځي، کله به دې په جایداد راځي. دا خو د انسان مقصد نه دی، ورپسې خیرت به دې بیا د کامیابی وي. نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې، په عراق کې، په چیچنیا کې، په بوسنیا کې، په نورو ملکونو کې، دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان ته رامخکې کړي. د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي، دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل په لاره باندې ته او د مکې مشرکانو دې راګیر کړی بلال، او وهي او ټکی او راکاږي، او کله پسینه په دې طرف راواړی، په دې شا ولا تیږي کېدی او ټوپونه پې وایي، کله په دې شا باندې سملی پسینه ولا ګټې کېدی او ټوپونه پې وایي، ماشومان ورپسې لاګانې وباسي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې سردارانو کې سردارو ورنږدې شو. امیه ته وی دا ستا غلام دی ویو، یاره مهرباني وکړه په ما اولې وهې، وی ده زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی. وی څه چلو شه د خپل دین دی که نه؟ وی نه نه یې پرېږدو، سزا به وله ورکو. وی خرڅی نه چې دي د نه په بیه والم. وی ډېره ښه ده. هغه وی راشه ځان ته خلاص کا. هر وخت یې مونږ وو، خلک یې وو، او ټول خپل منځونه کوي، زما کار روزګار نه کوي، زه پې څه کوم؟ په څو خرڅی؟ امیه ورته ډېر لوی قیمت ووی چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی که به یې وانلي. وی په دومره پیسو یې خرڅی وی یو، وی راکه لاس جوړه شوه، پیسې یې راوړې امیه ته یې وسپارلې او بلال ته وی راځه راځه دې که ځان سره یې راوست. چې دې واغېشته او ځان ته یې کور ته راوسته، نو حضرت بلال ورته څه وایي؟ نبی علیہ السلام ته خبر شو. ابوبکر څه جلدی وکړی؟ صاحب بلال له عذاب نه خدای بچ کړي. ولې ما په بیه واغېشت؟ چې ما باغې شو زما غلام دی، اوس خو دې څوک ګوتې ولې یوسي؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا، لږې پیسې به زه درکمه، نو دا بلال به زما او ستا په شریکه غلام شي، ما ځان سره شریک کا پکې. وی نه د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکوم. نو چې دې راوست نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست. وی ابوبکره که زه د خپل ځان د خدمت دپاره اغېشتم، خو ډېره ښه خبره ستا خدمت به کوم، او که زه د الله دپاره اغېشتم نو ما خدای پرېږده چې د الله عبادت وکړم، پرې مې د خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکړم. وی بلاله ما ځان له نه اغېشتې، ما الله له اغېشتې، زما د خدای دپاره آزاد کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل، وی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابوبکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار آزاد کړی دی. ګوره بلال ته به سردار وی، اعتق سیدنا زمونږ سردار بلال آزاد کړی دی. وی دا الله دپاره ما آزاد کړی. وی ډېره ښه ده، زه پېشه زما رب پېشه او زما د رب عبادت پېشه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 ګنټې به موجودو، 24 ګنټې جدا کېده به ترې نه. هجرت د مدینې منورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ، نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د ملګرو سره مشوره وکړه چې یاره د مانځه دپاره به څه کوو، دا بان لا نو مقرر، څه به کوو؟ صحابه یې راغونډ کړل. چا وی صاحب اور به بلو، نو چې لوګي یې به راوخېږي او خلک یې وویني نو مانځه به راځي، د مانځه په وخت کې به اور بلو. وی نه دا خو د مجوسو کار دی، اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلی. بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلی به ټنګو چې کله د مانځه وخت شي، وی دا خو د عیسایانو کار دی. بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلی به وو، یو ښکر کې به پوکې وباسو، هغه ښکر چې مونږ ووو شپېلی ووو خلک به مانځه له راغونډېږي، وی دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکړه، وی صاحب یو اواز به کوو الصلاة جامعه، د مانځه وخت د خدای مو وکړه مانځه له راځئ. دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګ و، فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به اواز کوي الصلاة جامعه، خدای مو وکړه د مونځ وخت دی مانځه له راځئ، دا اواز به کوي. لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل.
چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه، دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام، د خوب ولید، وی د مدینه منورې په بازار کې روان یم، یو سړي سره ټلی ده، هغه ټلی خرڅوي، زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅوي؟ وی هغې وی چې او ته پې څه کوې؟ وی مې چې دا به مونږه د مانځه لپاره او ټنګو خلک به پرې رابلو، اوس خوب یې نه که نه. سړی ورته وایي د دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیم چې خلک پې مانځه له بلې؟ وی وښایه، دا بانګ یې ورته وښو. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر، الله ډېر لوی دی، الله سره هیڅوک برابر نه دی. زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته. اشهد ان محمد رسول الله، د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برګزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی. حي علی الصلاة، ای خلک مانځه له راشي. حي علی الصلاة، ای خلک مانځه له راشي. حي علی الفلاح، ای خلک کامیابی له راشي، د کامیابی عبادت له راشي، د کامیابی ځای له راشي. بیا وی الله اکبر الله اکبر، الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی، لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته. دا بانګ یې ورته او اقامت یې ورته وښو. ویل اول به داسې وې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت وې، قد قامت الصلاة به پکې وې چې خدای مو بخه مونځ قایم شو، مونځ ته جمع ودرېده، راځئ. دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبي کریم، دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني. راغی نبی علیہ السلام له، وی د الله رسوله ما خو بېګا داسې خوب ولید، یو سړي ټلی خرڅوله بازار کې، مې چې دا خرڅی نه وی ولې نه څه پې کې، مې چې په دې مانځه له خلک بلو. وی ښه شی راته ښیم، مې چې وښایه، وی دا بانګ یې راته وښو. نبی علیہ السلام مو به څنګه بانګ ورته یې واورم چې وویره، وی انها لرؤیا حق ان شاء الله، دا رښتونی خوب، رښتونی خوب. پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی و دا بانګ یې اورېدلی و، خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی. هلته د فرشتې نه بانګ واورېد، پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی. نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه، نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کوم شی ورولی و خو دې دپاره دی. بس وی دا رښتونی خوب دی. ښه اوس هغه صحابي ته وی عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وي چې پاسه اوس خلک شا بانګ وایي د مانځه وخت دی. وی داسې کار وکړه قم مع بلال فالقي علیه ما رأیت، تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه، دا ورته وایه، تا لیدې دا ورته وایه فانه اندى صوتا منک، دې ستانه په اواز کې اوچت دی. او بل روایت کې راځي احسن، ښکلی اواز یې رستانه، اواز یې ښایسته دی او اواز یې اوچت دی. تا چې کوم خوب ولیده ته یو یو ټکې وایي چې دې اقسې وایي. نو لومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جماعت کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع. ګوره د هغې سختو بدل الله ورکړو که ورې نه، د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکړو. الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي. زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش به کوم چې بدل خو خلاص کړم، نو الله به څنګه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال چې سخت تېرېدی خو د الله لپاره پې تېرېدی که نو الله به څنګه بدل پرېږدي. الله تا ته وایي بدل خلاصوه، تا ته وایي چې څوک د سره خو کي ښېګړه ورسره کوه. نو چې د رب العالمین سره څوک خو کي، د الله د دین سره څوک خو کي، نو الله پاک به د هغې بدل خلاصوي او که به یې نه خلاصوي. څونه بهترین بدل یې وله ورکړه. نو بس صاحب دی ودرېده حضرت بلال، یعنې عقل خدا وایي چې کوم صحابي خوب لیدی دی په کار چې بانګ هغه ووایي. زه پرېږده دا ړومبې خو دې ووایي که نه، بیا به بلال دویم بانګ ووایي، وروسته به بلال مقرر شي. نه نه نه، اوس الله ولا هغه بدل خلاصوي. بلال سختۍ یې تېرې کړې دي، داسې سختۍ یې تېرې کړې دي چې داسې قرباني چا هم نه ده ورکړې. اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا به چا ته هم حاصل نه شي.
اسنګه ګوره د پیغمبر علیه السلام په ټوله زندګۍ کې بانګونه دی ویلي دي چې بانګ یو سړی ووایي او د دې سړي په بانګ 100 کسه راشي مانځله 200 کسه راشي 100 کسه راشي د هغه 100 چې د مانځه څومره ثواب کېږي دومره د بانګي کېږي وایه که نو ثواب پکې شته که نشته به بانګ یو سړی وي الله اکبر د ده بانګ 1000 کسو واورېده او 1000 کسان مانځله رالل د هغه 1000 کسانو د راتلو چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي د هغوی برابر ثواب به د بانګ والا کېږي نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جومات ته د هغې صحابو چې د مانځه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغې برابر د حضرت بلال کېدل دا خو زم چې د دنیا کمپیوټر به هم دغه د بلال دا نیکۍ صرف د دې بانګ دا نیکۍ به ونه شمېري که نه به شماري وایه که نه رښتیا په زرګاو صحابه کرام دي او یو مونځ نه دي 5 مونځونه دي او ده به بانګونه وی چې ده بانګ وی د دومره اجر او دومره لوی ثواب نو عقل دا وي ځکه لکه طالبانو ته ووایم عقل دا وي چې یاره نبي علیه السلام خو هغه چې چا خوب لیدی یو بانګ خو یې په هغه ویلی یو 2 خو یې پې ویلی نو بیا به بلال ته ورته وایه لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی زمونږ عقل څه عقل دی عقل دلته دا وایي چې نه هغه خوب ولیده هغه له به الله اجر ورکړي لیکن بلال قرباني کړې ده دا ټول اجر او ثواب دا لوم دا خو کارنامه ده لکه لومبې بانک چا ووایي لومبې چې دا بانک لازم شوی دی یعنی بانک مقرر شوی دی لومبې چا ووایي حضرت بلال وایي چې بانک یې شروع کو دله خو الله آواز عجیبه آواز ورکړی ناشنا آواز و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په څادر راکاږي په منډه منډه را روان دی چې راغې نبي رس تپوس وکړه څه چل شو وی دا چل شوی دی خوب لیدلی شوی دی وی قسم په الله چې ما هم داسې خوب اوس ولیده 14 صحابه کرامو 14 په دغه شپه دقه یو شان خوب لیدلی دا بانک 14 صحابو ته په خوب کې رب العالمین ښودلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړه نو د مکې مکرمې مؤذن مقرر کړو حضرت بلال ته به بانګ وي بانګونه به وي که په سفر به نبی علیه السلام ته هلته به بانګ وي یو ځل پیغمبر علیه السلام په یو سفر تللی چې کله واپس راتله نو نبی علیه السلام مبارک په دې اخیري شپه کې به خوب کو بیا په سفر کې ستړي شو د شپې سفر وکړو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو یو ځای کې خیمې ښخې کړې قافلې ودروله یاره وي څوک به زمونږ څوکۍ وکړي د مانځه لپاره یو کس به ویښي سبا ته به ګوري چې سبا راوخېږي چې مونږ پاسئ چې مونږ مونځ وکړو ولې مونږ ستړي یو هسې نه که ټول وده شو نو را باندې نور راونه خېږي حضرت بلال وایي زه به صیب دا وکړم تاسو ټول وده شئ چونکې بانګ خو هغه وی زه به ستاسو څوکۍ کومه او چې کله سبا راوخېږي زه به بانګ ویم تاسو به پاسوم ډېره صحابه ټول وده شو نبي علیه السلام مبارک هم وده شو بلال راغی اودسې وکړه په مانځه ودرېده چې زه خو ویښېږم تر سبا پورې نو هغې پورې به مونځ خپل کومه که سملاستم خوب به راشي مونځ یې کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به ورته لږ هغه وخت کې وی نه لږ وخت پاتې شو نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي مونځ مې وکړ نفل نو زه به نبي علیه السلام سره د ملګرو پاسو ډډه یې داسې وایي د خوب والا خدای وروست وده شو چې وده شو صاحب سبا راوخته وخت د مانځه تېر شو صحابه هم وده دي نبي علیه السلام هم وده دی بلال هم وده شوی دی نور راوخت چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیه السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال ای بلال دا دې څوک کړل مونږ سره ته دې خوا راشه لبیک وسعدیک د الله رسوله حاضر یم تا دې راسره څه لوبه وکړه تا ته ما نه وي چې ته به ویښ یې مونږ به مانځه له پاسې نو ته موده شوې ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي هغه هم هوښیار دی که نه وی اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك د الله رسوله خو چې چا تاله خوب دروستې واغې ذات مالم خوب راوسته که نه عجیبه جواب دی که کوم ذات چې تو ده کړی وې هغې ذات زه موده کړم نو دغه دی دا ډډه مې وواله سبا ته مې کتل خوب راغی وی ښه ده ټیک ده لیکن د الله یو حکمت و دا یو مونځ د پیغمبر علیه السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زده کړي که نه قضا مونځ به څنګه کې
یا که سبا د یو امتي نه مونځ قضا شي چې خو نه خوري یاره زه اوده پاتې شو مونځ قضا شو اړه به نه خورم. زه د نبي علیه السلام نه هم داسې شوی دا بعضې حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدن وی داسې کار کوو. یو خو د شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ دا خوب راوست. او بل دا چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وقت دی ځای چې د دې نه بار ځان وباسو. دا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې پړاو واچو بلال ته بانګ وایه بانګ یې ووایي اقامت یې وکړو مونځ یې نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیا او خپل بانګ به وي. د مکې مکرمې سفر دی. مکه مکرمه چې کله په 8 هجري کې فتح شوه حضرت بلال ورسره دی کوټې به ترې ګورې نه جدا کېده. چې مکه مکرمه کله فتح شوه 360 بوتان دي دا بیت الله نه غیر چاپیره چې دا کم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي 360 بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به یې لاسونه وړل. بیت الله کې دنم غټ غټ بوتان ولاړ. نو چې کله مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکه وه. یو بوت ته به یې چوکه وړه دا به را پرېوت بل بوت له به ورغې چوکه به ورته وړه به را پرېوت. ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړه دا یو څه مات کې وغورځوئ. خو بیت الله پاک کې دننه هم پاک کې او بار هم پاک کې. دننه پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه یې هم راوویستل. دننه هم پاک شو بار هم پاک شو. اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې لومبی اذان دی. د دې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لاونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو 8 کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه. بانګ دا لومبي بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته اینه بلال بلال څه راو شامله راو بله راوی بله صحابه ورپسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخکې ودرېد بلال لبیک دا عادت ته چې کله به علیه السلام ول آواز ورکړه ته به لبیک وسعدیک د الله رسول درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانه هغې ته حاضر ولاړ وی بانګ به وی خد الله رسول بالکل به کم ځای به وی حیث امرتنی د الله رسول چې کم ځای ته حکم کې زه خو غلام یم کوم ځای چې حکم کې بس ما ته حکم کو چلته بانګ ویم. نو د بیت الله په دې سر د پاسه د بې ضرورت او درېدل مکروه دي بې ادبي ده. که ضرورت یو سړی په عبادي کوي یا یو سړی د پاسه پې سیمټ مګي خټه مګي لرګي پرېږدي خو ضرورت دی خو بې ضرورت د بیت الله د پاسه ودرېدل دا منع دي. اوس هم د جهاد په پابندي ده چې جهاد هم ځي د بیت الله د پاسه به نه تېرېږي اخوا دې خوا به تېرېږي دا غټه بې ادبي ده. په کوم ځای به بانګ وی حیث امرتنی د الله رسول چې کوم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوه وی داسې وکړه د بیت الله دې سر ته وخېږي او د بیت الله په دې سر دا لومبې بانګ ووایه. لومبې بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چا ووی بلال رضی الله عنه او کوم ځای کې ووی د بیت الله په سر او داسې خشته आवाज چې کوم आवाज د الله اکبر دوه نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعض کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیہ السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعض کافران په کورونو کې پټ شو. بعض ښځې په کوټو کې دننه ننوتې ښځې مسلماني خو د هغې خو کفر وکړه د مسلمانۍ سره خو دشمني وه نو بعضې ښځې په کوټو کې دننه پټې شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ به بیا راوځو او بعضې سړي پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبی علیہ السلام او مسلمانان لاړ شي نو راوځو به. تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانګ شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راووتل. او دا څه دي الله اکبر الله اکبر د ده په بانګ رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل. داسې بانګ دی ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې دپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیہ السلام واپس مدینې منورې ته راوست ځکه د پیغمبر علیہ السلام مؤذن دی
د نبی علیہ السلام په مخ کې به د پیغمبر علیہ السلام په خوا کې به بانګ وي، د هغې مؤذن دی. چې کله د دواړو جهانو مبارک سردار وفات شي، بس وینه نه پس به بانګ نه وي، هلکه بانګ به وی نه وي، بس فیصله مې دا کړې. د نبی علیہ السلام په مخ کې مې بانګ ویو چې هغه وفات شو، بس بانګ نه ویم نه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه درخواست ورکړ، وی جهاد لمې ولېږه شام ته، مجاهدین تللی دي، ما له اجازت راکړه زه جهاد لرم. وی تا ته اجازت نشته، ته به هم دلته. الله عنه یو وخت شام ته لاړ، چې شام ته لاړ ټولو خلکو استقبال وکړ، امیر المؤمنین دی. حضرت بلال رضی الله عنه هم په هغه استقبال کې ولا راغی. چې راغی نو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر داسې په عجیبه نظر ورته وکتل، بلال ډېر بد را سره وکړ. ولې امیر المؤمنین؟ وی ګوره تا زموږ خوا پرېښوده، د جهاد له راغلی یم. نو چې شام ته داخل شو، وی بلاله بانګ ووایه. یو بانګ خو مونږ ته ووایه. وی ما خو پابندي لګولې ده، بانګونه مې پرېښي دي. ولې؟ وی بس د نبي علیه السلام د وفات نه پس ما خو بانګ هغه ته وی، بانګ نه ویم. وی نه خامخا به بانګ وی، مجبور یې که نو بانګ ته ودرو. عمر فاروق تاریخ لیکي چې حضرت بلال بانګ شروع کړ، وی د عمر فاروق دومره وجړل، دومره چې د هغه کمیس او ګیره د اوښکو نه ډکه شوه، او چې څومره صحابو ټول وجړل. وی بلاله مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د جون وخت را یاد کړ، هغه منظر دی را یاد. نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته نو وی مونږ سره لاړ شوی نه ځم، بلکل نه ځم، مدینې منورې ته نه ځم. چې لاړ شم ما ته د پیغمبر علیه السلام د جون نقشه را یادېږي، نه ځم. نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کېږي. وی بلاله دومره بې وفی، دومره بې وفایي څوک کوي؟ ولې د الله رسوله؟ وی چې زه نه یم نو زما کلی خو شته که نه، زما جومات خو شته که نه، زما وطن خو شته، زما کلی دی ولې پرېښی دی؟ نو چې راویښ شو نو فورا یې څاروی تیار کړ. هله وی ما د خپل محبوب، خپل دوست، خپل یار رانه ګیله وکړه، شابه زه مدینې منورې ته ځم. نو راغی واپس مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته راورسېده نو خلق پې خوشحاله شو او درخواستونه شروع کړل، صاحب بانګ ووایه، بانګ له نیم راغلی. بیا وله نور خلق راغلل، بانګ به وی، بانګ له نیم راغلی. ولې؟ وی زه چې دلته ودرېږم او بانګ ویمه نو قسم دی چې ما ته هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې دور را یادېږي. خو چې زه به کله ما به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل. نو ما ته وښایه که نه هغه مبارکه چهره شته چې زه به ته وګورم. په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل. او چې دی به جوش کې راغی، جوش کې، نو نبی علیہ السلام به ورله آواز ورکړ، بخ بخ یا بلال، واه واه، لکه یو سړی نعت وایي که نه، او ښایسته ښکلی نعت وایي، نو خلک ورته وایي واه واه، عرب وایي بخ بخ، واه واه یا بلال. نو ما ته به هغه واه واه څوک کوي؟ د حضور پاک مبارکه خشته نوراني چهره، او چې هغه به راته واه واه کول، هغه الفاظ نشم ویلی ما، نه ویم. جرګې شروع شوې؟ بلکل نه. حضرت حسن او حسین ولا راوستل، سار وختي دی، پښمنې دی، ماسخوتن یې بانګ ونه وی، ماښام یې ونه وی، مازدیګر یې ونه وی، دا دواړه ولا راغلل. بلاله د خدای دپاره د پیغمبر علیه السلام د انوسین درله په جرګه راوستې دي، مهرباني وکړه دا بانګ ووایه. وی ښځه ډېره ښه ده. نو سهار وختي پښمني بانګ ته ودرېد. نو چې بانګ یې کله شروع کړ، الله اکبر، په الله یقین وکړئ چې زنانه په کوټو ختې او ماشومان د خوبه پاڅېدل او جومات ته رالل او ټولو منډې کړې. هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمدی شوه، هغه د بلال بیا بانګ وایي. هغه منظر چې کله نبي علیه السلام په محراب کې ناست و، دعا بانګ وایي، هغه ټول منظر را مخکې شو. ماشومان رالل، زنانه اوچتې شوې، په دیوالونو وختې، خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لویه غوغا جوړه شوه. او بیا بانګ کې
وی اشهد ان لا اله الا الله، او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله، د نبی علیہ السلام نوم ته ورغی، رستو بانګ ونه ویل شو، دا هغه بانګ د چبوترې نه را پریوت بېهوشه شو، را پریوت د نبی علیہ السلام د نوم سره بېهوشه پریوت، نیم باګ وی نیم ونه ویل شو، هغې وله لاسونه او خپې مګل چې هوش کې راغی، یو ځل ته وایم چې ما وجنې نشم ویلی. بیا لاړ دمشق ته واپس د مدینې منورې نه، مدینه منوره کې نشم ټینګېدی، زه چې دلته اوسېږم نو ما ته د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نوراني چهره را یادېږي، او ضمیر مې نه مني چې دلته کې ناست یم او د حضور پاک په محراب کې او د بانګو نه ویم او ویلی نشم. دا دومره لویه صله وله رب العالمین په څه ورکړه؟ دا د هغه قربانو برکت وګڼه. الله د چا قرباني بې ځایه نه بوځي. که تا قرباني ورکړه په بدن، په بچي، په مال، په نفس، په عزت، په هره طریقه باندې، یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل بدله خامخا خلاصوي. که دنیا کې دله خلاص نه کړه نو آخرت خو الله سره شته که نه. نو بیا پیغمبر علیہ السلام یو ځل او ده کې به بانګ ویږي با عادت یې مو خادم و د نبی علیہ السلام چې بانګ دې خلاص کړ او نبی علیہ السلام به چرته جومات کې نو کور به بعضې وخت کې به داسې وه نو بیا به ورغی پیغمبر علیہ السلام ته دروازه کې به ودرېده چې د مانځه وخت به شو، حی علی الصلاة، هسې د بانګ نه پس بیا سې اواز وکړو لکه مو وایي مانځه له راځئ، حی علی الفلاح یا رسول الله، دا الله رسوله مانځه له راځه، دا الله رسوله کامیابی ځای له راځه. نو نبی علیہ السلام سره که به لاس کې څه شي او به یې وغورځو را منډه به یې کړي. بلکې یو ورځ وایي نبی علیہ السلام مبارک غوښه خوړه، هغه غوښه ډېره وه، ورسره کور بندیان هم دي، نو په چاړه باندې د هغې نه لږه لږه غوښه کټ کوله او داسې وکړو مانځه ته لا یو څو منټه وو غوښه یې پرې کوله. بلال بانګ وی خو د بانګ او د مانځه منځ کې یو فرق وي. راغی بلال او دروازه کې ودرېده، حی علی الصلاة یا رسول الله، د الله رسوله مانځه له راځه. نبی علیہ السلام مبارک وخندل، چاړه یې غورځوله، وی ما له تربت یمینه، وی لاسونه یې په خاورو ککړ شه، غوښې نه ډوډۍ نه وویستو، وی خندل او بار ته ولزر په منډه راووته، بلاله ډوډۍ نه دې وویستو، لکه لږ صبر خو به دې کړی. او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځې به هم راتلې، سړي به هم راتلل، نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ فکر خو به ونه، بلال به ځان سره که راځی نو ښځو له به ورغی، ښځې به شاته ولاړې، ښځو ته به ځان له تقریر کوو، هغوی له به صدقې ترغیب ورکوو، صدقه ورکې، خیرات ورکې. نو چې ښځو نبی علیہ السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړه نو ښځو به غوږ ته ګوتې کړې، والی به یې وویستې، والی او مړی ته به یې ګوتې کړې، میل به یې ویسته، بلال ته به یې څادر کې اچوه، ورسره به لکه د خادم ګرځېده، به یې څادر کې واچول. یو بیاړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي، په هغې به نبي علیہ السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل، ورسره به ګرځېده بلال. چې معراج ته نبی علیہ السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی، بلاله څه عمل دې کړی دی او عمل راته وښایه. ولې؟ وایي زه چې کله م جنت ته تللی ما په خوب کې او که په ویښه کله، نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی، دا خادم د دې خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي، ستا د پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې د څپلو کشار اورېدی شي د نبي علیہ السلام سره نږدې. دې نه لوی منقبت بل شته دا څه عمل دی کړی؟ وی صاحب بس 2 کاله کوم، یو چې بانګ ویم نو ورپسې مونځ کوم، او یو چې کله اودس وکړم نو 2 رکعته مونځ کوم، تحیة الوضو ورته وایي. چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو 2 رکعته نفل وکړه، او که وخت نو د سنتو وخت و ماسپښین دی خیر دی هغه وکړه، او که جمع تیاری بیا پرېږده، او که وخت درته وي او مکروه وخت هم نه نو 2 رکعته مونځ نفل تحیة الوضو. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل دا د دغې 2 رکعتو برکت ته چې ته یې کې
چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار دې عرش سره اورېدی شي. او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوش خبرې وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر خشته ناشنا محل و او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده او هغې وله کې داسې مزېدارې یخې اعلی خوشبویه اوبه وې چې زه نشم ویلی او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه هغه حورې اودس کو اودس دا چې مخ لاسینځل نو هغې حورې کې به د هغه ولې نه په لپه اوبه راواغېشتې او په مخ به یې واچولې نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتل. داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې په دې خپلو سترګو او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې او چې دا کومه وله ده جنت ستا د هغه محل نه بار بیده داسې خشته اوبه مې نه ولیدې. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی ډېر اعلی محل دی بهترین ویره دې حورې نه تپوس وکړه او دا حوره څوک ده وی تپوس دې وکړه د الله رسوله په خپله وی ورنږدې شو وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړه ما یې تپوس وکړو چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی وی دا ستا یو امتي دی مؤذن بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه د جنت ملګری یم د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم. نو نبي علیه السلام مبارک به ورته خندل بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدې ده ده به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدې دي یا ستا ښځه ما لیدې ده خوشطبي به کوله وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده خدای پاک در ډېره خشته او مزېداره ملګرې در کړې ده او تر دې ده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته یې څوک بخښنه درکړي او که به در نه کړي لکه د رنګ نه تور مو مړی و ازاد شوی و نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي وی یو وی په خپله یې تپوس وکړي بلال ته چې هغه خو یې په خپله یې تپوس وکړي ډېره ښه ده چې ورغی وی صاحب ته زمونږ لور غواړی وی وی قربان ستا نه زمونږ لور زمونږ لور درنه قربان دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی دا چا نه وی چې دی خو غلام و مریو آزاد شوی دی نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي اولاد یې ته نه دی شوی اولاد یې نو خو چې په چا به هم کوم کورم ګوته یې ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی وی دی خو سردار دی زمونږ غلام نه دی دا بلال زمونږ سردار دی. یو ځل د نبي علیه السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی ځکه مېلمانه به راتلل نو یا به څه یا به نو نبي علیه السلام مبارک ورته ویل چې چا نه قرض وغواړه دې لار د یو یهودي نه قرض وغوښت چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې دي دې بانک ته ولاړ دی هغه یهودي راغی او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګولې زما نیټه پوره کېدو والا ده او خپلې پیسې مال راوړه او که دې راو نه وي نو بیا به درنه هغسې مړیې جوړوم لکه چې مخکې وی ګورې راغی نبي علیه السلام ته کېناست الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي 2-3 ورځې پکې پاتې دي وی د بلال الله به څه پیدا کړي دې پټ شو چې به هغه یهودي راځي او غریب سړی یم وینا به راته کوي هسې نه جګړه را سره ونه کړي نقصان را نه کړي پټ شو مینی هم په هغه ورځ باندې چې کومه د هغه نیټه وه پیغمبر علیه السلام له چا څه مال راولېږه وی بلال څه شو وی صاحب پټ شوي وی راویې بلې دې خوا راځي وی د هغه یهودي څومره پیسې دي وی صاحب دومره وی دا واخله شا به هغه خپل شی وله پوره لاړه و هغه د یهودي چې څومره قرض و هغې ورته پوره نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم په سفر کې ملګری په مدینه منوره کې ملګری په مکه مکرمه کې ملګری په بیت الله د پاسه بانګ ویل چا دې تپوس وکړو وی ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وی وی نه ولې وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او ړومبې بانګ دی په بیت الله نو دا به چې ته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وی یاره وی نبي علیه السلام ډېر انصافدار پیغمبر دی
ډېر د انصاف نه کار اخلي. بس بانګ یې دته سپارلی و او چې هر ځای به موقع راغله نو بلال راشه بانګ وایه او اواز یې خشته اواز و داسې مزېدار اواز چې سړي به یې جړا ور وستله. خبره مې دې پورې کولرونو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي، دا د عبرت خبره ده. چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شم او په ما بس قرباني او تکلیف رانی چې مفتو کې به جنت ته ځم، نه خامخا را تکلیفونه به راځي. که دې دنیا کې په چېته په مسلمان تکلیف وي، چاته ضرر وي، د چا بچي ته، د چا پلار ته، د چا ښځې ته، د چا رور ته، مال کې بدن کې، دغه نقشه ځان ته را مخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم، د هغه نه زیات نیازبین نه یم، د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم، د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم. هغه باید څومره تکلیفونه تېر شوي، ما باندې هم تېرېږي. او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې م ورکړه او په آخرت کې م ورکړه. ان مع العسر یسرا، سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي، تکلیف بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې باندې رب العالمین بدل خلاصوي. باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل دی. یو حدیث پاک کې راځي چې څوک 7 کاله بانګونه وایي، 7 کاله، که پرله پسې وي که پرله پسې نه، خو د 7 کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت له بوتلي. یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي، د دې بانګ د اواز چې کوم کاڼي بوټي اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼي او بوټي د الله په دربار کې ګویي کوي چې د بانګ ویلی دی، الله ستا نوم یې اخیستی. څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جومات ته، د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمېږي، بانګي له به رب العالمین هغه اجر ورکړي. نو که یو سړی اوس وایي چې یو به وایي زه بانګ وایم ولې ثواب یې ډېر دی. نو نبي علیه السلام مبارک مونږ ته چل ښوولی دی، وایي چې یو کس بانګ وایي چې کوم ښکلی اواز اوچت اواز ادې بانګ وایي، او چې دا نور څوک یې اوري هغوی دې ورسره جواب کوي چې څنګه دې بانګ وایي هغسې د هغوی د الله اکبر ورسره وایي. صرف حي علی الصلاة او حي علی الفلاح کې دی لا حول ولا قوة الا بالله وایي. قد قامت الصلاة کې دی وایي اقامها الله وادامها، اقامها الله وادامها، دا منځ خدای همیشه قایم ولري. الصلاة خیر من النوم کې دی وایي صدقت وبررت وبالحق نطقت، کله پښتو کې دی وایي رښتیا دی وایي، د نیکۍ خبره دی وکړه او رښتونې خبره دی وکړه. نو چې دا بانګ والا کم الفاظ وایي او چا چې اورېد هغه کم الفاظ وایي، د بانګ والا چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب به د دې بل سړي موشي. پوره د نیکۍ نه دی الله منې کوي نه، پوره ثوابونه اجرونه در کوي. خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو، رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب. نو بانګ سنت دی او ویلې پکار دی. که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ وویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي، نو ضرورت نشته چې هغلته دې بانګ وویلی شي. یا په سفر کې څوک روان او ملګري حاضري، نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره چې یاره کېدي چې خوشا نور خلک وي هغوی زمونږ بانګ وولی او راشي، نو دغې وخت کې بیا بانګ ویل مستحب دي. او هغه سړی دې بانګ وایي چې اواز یې اوچتي، اواز یې خشته ښکلې مزېدارې، هغه دې بانګ وایي. نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیه السلام ته چې کوم څه ښودي د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي موږ د هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي، الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي. الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي، او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تباه او برباد کړي. دعا وکړي مریضانو ته چې الله ته ورله شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران تنګ دست دی د حلال رزق یې نصیب کړي. یا الله چې د چا په کورونو کې څه بیمارۍ تکلیفونه دي هغه له په خیر بدله کړي. الله که د چا رواني دشمنۍ طرف ګنۍ دي دې وله په اتفاق او په اتحاد باندې بدله کړي. یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتې، الله د پریشانونو نه وساتې، الله د مصیبتونو نه وساتې. څومره مشران وفات دي وبخې، چې څومره جمدي دی الله د اسلام د هدایت زندګي نصیبه کړي. پروردګاره چا په زړه کې څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته یې پوره کړي. پروردګاره موږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کې په زړونو او په ژبو خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړي، او د ګناه او د هغې د اسبابو نه م الله په امن کې وساتئ، د فتنو نه م الله محفوظ کړي، د عذابونو د قهرونو نه م الله محفوظ کړي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار.